نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده یا ارحم الراحمین وظیفه ده تاسو د جمعې په شپه باندې د دې وظیفې خاص ورد وکړئ انشاءالله عزیز محترم الله پاک ستاسو هر قسم حاجت دا پوره کړي الله پاک ستاسو هر قسم مشکل دا به ختم کړي فرمایي محترم نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دي چې کوم سړی دعا کوي په یا ارحم الراحمین باندې الله پاک به د انسان هر قسم حاجت پوره کړي او دغه رنګ فرمایي چې او پرېشر الله پاک ته چې سایو بندر او تا په یا ارحم الراحمین باندې یادای دغه بنده حاجت دا پوره کا محترم مسلمانانو خويندورونو کستاسو هم حاجات دي ساسو مسائل دي مصائب دي نو هم تاسو نن د یا ارحم الراحمین دا وظیفه شروع کړئ ان شاء الله عزیز الله پاک استاد هر قسم مسله دا به ختم کی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه گواهی ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی محترم مسلمانانو خويندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده د یا ارحم الراحمین ډیره زیاته بهترین او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده تاسو هم نن د جمعې په شپه باندې د یا ارحم الراحمین د وظیفه وکړئ او خپل حاجات دا تر سره کړئ او دا پوره کړئ محترمو د وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې تاسو یو شپېرې به درود ابراهیم ووایئ کم درود شریف چې د مانځه دی او بیا به د هغې نه بعد تاسو 314 پیرې یا 200 پیرې به تاسو یا ارحم الراحمین و دې څوک تاسو 314 پیرې ووایئ دا لږ کم هم دی او لږ مزیدار به ووایئ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین په دې ترتیب باندې په قلار باندې تعدیل نه کول تاسو دا وظیفه وکړئ او د هغې نه بعد بیا په اخره کې یو شپېره درود شریف او بیا د هغې نه بعد لاسونه بره کړئ او دعا وکړئ انشاءالله العزیز ستاسو به هر قسم حاجت د الله پاک پوره کوي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته